ګرانو کتونکو سلامونه کوم الف خان شیرپوی ما کیمرامین ناصر یاسر خان دی د جمعې مبارکه ورځ ده ټولو کتونکو ته جمعه ډیره مبارک شو او موږ ته خو په دلو ځکه چې دویمه جمعه ده الحمدلله زمونږ په حاجي نور محمد کلي کې باقاعده د جمعې د مونځ افتتاح شوې ده او نن چې کومه جمع وشوله په هغه جمع کې په سوونو خلکو ګډون وکړو نو دا یقینا دویمه جمع وه چې ډېر کافي تعداد کې خلک راغلي نو دغه هم زمونږ کامیابي ده په دغه موقع باندې د خپلو کلیوالو یو جهان مننه یقینا چې په دغه جومات کې ډېرې مرستې کړي دي تعاون یې کړی دی ملاتړ یې کړی دی چا پکې جارو والې ده چا ورته دوا کړې ده څوک په دې لار تیر شوي دي په خاصه توګه باندې زمونږ د دې زیم یونین کونسل دوه پیرې چې انتخابي انتخابات یې کړي دي آیت الله ناظم صاحب بیا د هغوی پرزن چې کوم دی قاری سکندر صاحب بیا منیجر مشتاق صاحب د هغه بچي چې کوم دی اسف نو او په خصوصي توګه ټول نه زیات چې زمونږ د قاري صاحب قاري تسبیح الله صاحب چې په دې جومات کې د یوې شپې ختم شوی دی او بیا په ډېرو کورونو کې قاریان بچوله ورکړي دي ډېر والدین د دغه تاجونو مالکان کړي دي ډېر والدین چې کوم دي نو هغه بېوټه چې کوم دی نو د جنت سرټیفیکیټ یې ورکړی دی بلکې هغه وي ځان سره لس چې کوم دی نو د ګوان خلک یا رشته دار دا به هم بوځي دا قاري تسبیح الله صاحب په سوونو خلکو ته دغه حفظ دا شاګردانې دي وخت تېرېدو سره زمونږ نن احساسات کومې خوشحالۍ چې دي نو هغه زه بیا وایم په دویم ځل چې په جامو کې نه ځایږو چې زموږ په کلي کې مونځ وشو په خاصه توګه باندې بیا په دغه مونځ په دغه راجوړښت کې ابتدا کې د کیپټن طارق صاحب او بیا ډاکټر سراج صاحب اعزاز محمود صاحب ډېره زیاته مننه کوو چې دغه د سولر سیسټم راته وشو کارپېټ راته وشو بیټري چې کومه ده ضروري وه باقاعده دغه ډنډۍ پکې او نن چې کوم دی دغه کارپېټ والا روډ چې کوم دی هغه پکې کار کوي ټول له دې خدای پاک د دې اجر ورکړي نو ډېره غټه جمع وشوله او نن خو چې کوم دی نو اوبهګانې هم یخې وې او د قاري صاحب یو اجتماعي دعا هم کوو هم شوه بیا هم کیپټن طارق صاحب او اعزاز محمود صاحب الله دې خوشحاله کړي حقیقت دی چې موږ سره خپله مینه وکړه او الله دې دا مینه قبول او منظور وګرځوي او دا د هغوی د الله د رضا دپاره کړي دي او دویم چې څوک د الله د رضا دپاره څه وکړي نو که هغه موږ ستاینه وکړو نو کو نو الله جل شانه د خلکو ستاینه کوي الله دې د دوی دا کومه صدقه کړې ده کوم کارپټ یې راوړل سولر سیسټم یې وکړه دغه شانتې د بیټریانو سیسټم یې وکړه او ورسره د کولرو د دې خلکو دپاره چېرې ګرمي ده او دوی به پکې اوبه څکي نو دې کې ډېر لوی ثوابونه هم دي چې را چا په چا باندې یو ګیلاس اوبه وڅښلي لکه رسول الله مبارک فرمایي لکه یو غلام چې آزاد که اوبو کې دونه لوی ثواب دی نو یقینا چې د خلکو به ډېر زیاته ثوابونه کېږي او الله دې دغه شانتې نور هم توفیق ورکړي مزید دغه شان نیک کارونو دا پیسې خو په هر څه لګي دا په تاڼه هم لګي دا په تحصیل هم لګي دغه شان دا په جنګ جګړو هم لګي دا په حاشیې هم لګي خو بهترینه پیسه هغه ده چې دا د الله په کور ولګي او دغه شانتې د مسلمانانو په خدمت کې ولګي نو زه خو یم چې د دې نه به بله بهترینه پیسه نه وي الله دې قبول او منظور وکړي لکه قاري صاحب د عبرت دپاره که نه نو د الله کورونه الله پاک جوړ بلکل ډېر ښکلي جوړ شو په تصور کې هم نه وي او ډېر ښکلي جوړ شو نو د هر چا پکې یو خپله برخه ده موږ چې کومه ویډیو کوو نو لکه داسې ډېر خلک چې په کلي جومات کې کلي علاقه کې داسې جومات وي او خدای پاک ورکړي وي نو د الله سره تجارت دی بلکل تجارت دی ځان له په آخرت کې کور جوړول دي که نه آخرت کې بلکل کور جوړول دي پکار ده چې هر یو انسان له الله جل شانه وس ورکړی نو څه ناڅه دا پیسې خو پاتې دي او دا خو ټولو خلکو ته پته ده چېرې دا ژوند فاني دی او هر څه ختمیږي او صرف هغه څه پاتې کېږي چې کوم د الله په رضا باندې څوک چاله ورکړي او مزې خو کړه نو او ډېر خلک یار تقریبا چې جومات هم ډک و زه به یم چې بار به هم خلک او هغه برابر و که نه بس بره چاردیواري ده خو بره پې دغه وشو نو او انشاءالله بس او دغه بلکل جي او سیګان پکې ولګو سیګان ګوره موږ ته جنریټر بجلي شته او شکر ولا بجلي شته سولر شته ناظم صاحب ولا بجلي ورکړې ده منیجر صاحب جنریټر ورکړی دی سولر سیسټم شو بس پکې د سیګان دغه بس بلکل څونه یخ وي نو دا باران استاد اقبال الله چې کوم دی بیا خپه انکل راغلی انکل وی زما ګرمي ډیره زیاته کیږي دې ځای سي مرته لګون ان شاء الله کیږي والله به کوي به الله او قاری سکندر سے بلال صاحب را سره ناس دي
او بهادر لالي او دا زموږ سید العبرات چې یو تکړه نو ګرانو کتونکو دغه دپاره یقینا ډېر زیات خوشحاله د جمعې جمع ډېره خوش وله چا هم چې په دې کې خدمت کړي الله پاک ته هغوی له د دې اجر ورکړي ضروري نه ده یو سړی دا وایي احساس کمتری کې رانه شي چې پلانکي خو پیسې ولګولې ما نه لګولې نه تا دا دوا وکړو د الله پاک د زړه کې د احساس چې کوم واچو دا د هغې نه غټ ثواب دی غورې هغه پیسه نه ده چې به زه پیسه لګوم او په دې پیسه کې عزت وي که نه نو بیا به نن سبا موږ د 400 غټ غټ خانان ولیدل چې د خپل کور نه بار څوک نه پیژني په سوونو په زرګو جیره به ځمکې ده او د چا سره په جیب کې روپۍ دره کوم نه لګي دنیا یې پیژني ده دا په پیسه نه ده نو چې چا دوام کړی ده چا پکې جارو وهلې ده چا چې کوم دی نو هسې تیر شوي دي چې داسې جوړ شي نو الله پاک هغې له اجر وکړي نو الله پاک دې هغه ټولو له ثواب ورکړي خو دلته کې دعا کوو د کیپټن طارق صاحب او د اعزاز محمود صاحب او د ډاکټر سراج صاحب چې د هغوی والدینو ته دې اجر ورسوي او الله پاک دې د هغوی والدین وبخي او الله دې د غم نه وساتي محمد وآله وأصحابه أجمعين والطيبين الطاهرين ربي كريم يا الله دا څونه عذر مجلس ته ټولو ته بخښنه وکړي ربي کریم یا الله دې جومات کې چې کوم زموږ ملګرو دا کوم اخلاص کړی ډاکټر سراج صاحب او دغه شان کپټن طارق صاحب او دغه شان اعزاز محمود صاحب ربه د دوی دا صدقه قبول و منظور وګرځي او دا خیرات قبول و منظور وګرځي او رب کریم یا الله دې والدینو ته رب کریم یا الله دا خیرات هغوی ته قبر کې ډالۍ په شکل باندې پیش کړي رب کریم د هغوی څه زموږ مغفرت نصیب کړي او رب کریم یا الله دغو ته رب کریم چې کوم ژوندي دي د هر قسمه غم او مصیبت نه وساتي رب کریم الله د خوشحالو ژوند ور نصیب کړي بچي څه زموږ نیکان کې حاجت مجلس چې څونه خلک دي خدا ټول ته مغفرت نصیب کړي څونه خلک وفات شوي خدای ټول وبخي د چا څه حاجتونه خدای حاجتونه د خپلو خزانو نه سر کړي او د هر قسمه غم او مصیبت نه وساتي الف خان صاحب دا کومې منډې تللې زموږ د جومات دپاره او د نورو جوماتونو دپاره دی وایي چې ما ډېر او یقینا حقیقت دی چې ډېر جوماتونه جوړ کړي ډېرې منډې تللې والي موږ سره مدرسه کې ډېر لوی امداد کړی موږ چې پرې کله هم اواز کړی نو الف خان زموږ نه مخ نه دی ګرځولی الله دې دنیا او آخرت ښایسته کړي دغه شان زموږ دا د کلي مشران دا ټول ناست دي الله دې ټولو ته مغفرت نصیب کړي الله دې ټولو ته دغه شان دی د نیکۍ توفیق ورکړي د هر قسمه غم او مصیبت نه دې الله موږ وساتي وصلی الله تعالی